بسم الله الرحمن الرحیم. الشرط العاشر، لسم شرط د شهادت د شرایطو نه کوم چې په دریم فصل کې ذکر کیږي د دریم باب، هغه کې لسم شرط دا دی چې دا شاهد با عادل وي. عادل چاته ویل کیږي؟ د چا حسنات چې غالب وي په سیئاتو باندې، ګناه کبیرهونه چې څوک ځان بچ کوي هغه ته عادل ویل کیږي. یشترط ان یکون الشاهد عادلا والعادل من تكون حسناته غالبة على سيئاته المجلة. ماده نمبر 131 کې راته د هغه خلکو بیان کوي څوک چې عادلان نه دي، گواهی نه قبليږي. نو اوري ويبنى على اشتراط العدالة عدم قبول شهادة الكافر. بنا د په اشتراط د عدالت باندې دا خبره چې قبليږي بنه شهادت د کافر والمرتد دام کافری ومدمن الخمر د حسنات چې د غالب په سیئات نه دا عادل نه، او مخنث چې دا هم عادل نه. خداغه چې بناوټي وي ښا په زور ځان نه جوړ کړي لاسونه خو یو پیدایشي نو هغه ابن دی، یعنی دا سی ابن دی چې شهادت نه قبليږي. ها که بد کار کوي هغه به خبره ده، او بل هغه چې بزور ځان د سکړي. والمعروف بالكذب، څوک چې بدروغ باندې معروف وي. موږ کې اوسړي ډېر دروغ ویل، یو ساده قاری دی، صرف قاری دی، سترګو باندې تقریبا لوندم دی، دومره لوند دی چې لیکل میکل بنې شي پړاولای، نو قرآن هم په یاد کړی، نور لاره مارینی ګرځي را ګرځي به جمعې پر ورځ باندې بیان کولو، او بس غریب چې د بیانونه اوري ریکارډونه هغې نه بیان کوي. نو هغه څوک چې دروغجن او مشهور هغه زوی هم ناست دی، غاټ زوی دی، زوی هم سپین ږیری دی. دا ویل والله ځینې خلک دروغ وایي، داسې دروغ وایي دا پورې پلان کوي، زوی لاندې ناست دی جمعې په بیان کې. څوک چې معروف بالکذب وي د هغه ګواهي به نه قبلېږي. اول مغني بالاجرت، ګانې بجانې په پیسو باندې وایي، او دغه شان مغنیه اور د دې आवाज اورت دی. او معتاد شتم، څوک چې کنزلو کې معتاد دی، بس تشي کنزلې کوي ولو لدابتن، اگر که حیواناتو تم کوي. او مانع الزکات چې د ګناه کبیره کوي. تارک الجماعت دا عادل نه دی، گواهی به نه قبلېږي. بیا پسې څه دي؟ والجمعات، دلته بالجمع لیکلی، خدا له بلا عذرین یاد وکړه. او بل مسخره کوونکي گواهی به نه قبلېږي. دا عادل نشي جوړېدلی. والوکلاء المفتعلة على ابواب الحکام، هغه وکلا چې هغه انفعال کوي، کار کوي په ابواب د حکامو، د حکامو په دروازو باندې، او بس تشي چپړوسې نه کوي د حکامو، او خلکو سره زیاتې کوي، سختی کوي، دی گواهی به نه قبلېږي. لشدماتهم، اوس شدمات څه معنی ده؟ دا خو ما ډېر وکتلو خو پیدا نه شو. دوه معنی احتمال دی، یو دا چې چپړوسې نه کوي د حکامو، او یا هم ضمیر خلکو ته راځي کو شدمات چاله منو ورځي. ما خو لغت کې وکتل خو راته پیدا نه شول. او یا د دې معنی ده چې سختی کوي د خلکو سره. وشدید البخل، او بل څوک چې ډېر بخیل وي د هغه ګواهي به نه قبلېږي. ومن یجلس مجالس الفجور، څوک چې د فاجرانو سره په مجلسو کې کینی. او یرتکب ما یوجب الحد، یا هغه کار کوي کوم چې حد واجبوي، زنا، سرقه وغیره. او یکشف عورته عند الناس، د به نه قبلېږي. واکل الربا، ومن یظهر صب السلف، څوک چې سلفو ته کنځلې کوي. والخلف ته هم کذا فی در وحواشي، شامي کې دا شته دی، خو هلته صرف والوکلاء المفتعلة پورې دی، بس نور پکې نشته دی. على ابواب الحکام موسلی کلی دی. امانه ورله لیکلی دی چې د بناوټي وکلای هلته ناستي، او د هغو چپړوسې نه کوي. ښه، سلب چاته ویلی کېږي؟ په اصطلاح د اهل حدیثو کې سلب د دې صدر اول له تابعینو نه راواخله، امام صاحب هم پکې دی، تابعینو نه شروع شوی دی. او به خلف چې دي بالفتح، خلف
دا د تابعینو نه پس دي او په اصطلاح د فقهاو کې سلب چې دي هغه سلب چې دي اهل حدیث وی الصدر الاول من التابعین د تابعینو کوم زمانه اول واغې ته سلب ویل کېږي ایمان سے هم پکې دي تابعینو اولو کې او خلب د دیو نشاتونو خلقو ته ویسي شو او په اصطلاح د فقهاو کې السلب چې دي هو الصدر الاول الى محمد بن الحسن صدر اول تر امام محمد رحم الله پوری د سلب دي او خلب د امام محمد رحم الله نه رواخله ته شمس الائمه حلوانی پوری او متاخرون چې منه شمس الائمه نه رواله الى الامام حافظ الدين البخاري پوری شرح المجلى للآتاسی جلد نمبر 5 280 صفحه خجی مخ کی راځي 132 نمبر ماده مولوی صاحب کله چې شاهد کی گواه کی عدالت نه نو قاضي به دغه گواهی نه قبلې توجه جی البته اهل شهادت دې ک قاضي دغه گواهی قبول کی فیصله وکي نو فیصله به نافذ وي حتی چې به څوک ماتول هم نشي ځکه صحیح فیصله وشوله فاذا فقد الشاهد العداله کله چې ورکی شاهد عدالت لم يجوز للقاضي ان يقبلها بسم هو تاسو ویږي کنه جایز نه د قاضي د باره يقبلها چې قبول کی دغه شهادت لكن اذا قبلها وحكم بها نفذ حكمه ولا ينقض د فاسق گواہی قبول کړي دا واثم لقبوله شهادت الفاسق لقبوله شهادت الفاسق لقبوله د کبي قبوله صحیح مخکې راځي ماده نمبر 133 ولې چې دې ماده کې را دا خبره بیانې تاسو لږ متوجي شئ کله چې شاهد چره کنه د مشهود له خوراک کی خوراک روټي موټي ورلکړي نبی به گواہی قبليږي کنه بس نچولې دارې سره چې قبليږي و روټي به خامخا خوري دمه کله چې شاهد مشهود له د بار دی او خار نبل خار تزي خرچه مرچکی کریانی لګي تیل سيزي دا به د مشهود له نه علي کنه صحیح داره دا به تخلي تاسو پیګه کنه دی خلک ګوري راسي وګوري عنوان دی اكل الشاهد من طعام المشهود له واخذ اجره الكراء منه دا عنوان شو وسرازا واذا اكل الشاهد من طعام المشهود له فعن محمد رحم الله نے روایت دی چې لا تقبلوا گواہی به نه قبليږي خوراک د مشهود له کو تهمت را له وعن ابي يوسف رحم الله تقبل شهادته دا وی قبليږي با وللعاده الجاريه عدد سجاري دي چې توام خوري وبقول ابي يوسف رحم الله يفتى كما في الاصول القضائيه بل مساله واما اذا 148 نمبر ماده واما اذا كان مكان الشاهد بعيدا من محكمه القضاء القضاء زين لري دغه مكان هل يجوز له اجره الكراء من المشهود له نه خسل شي کنه نو علامه فرمای لم اجد دا مسله من د مندله لكن صاحب الاصول القضائيه چې يميل الى الجواز وهو الانسب قياسا قياس په اعتبار سره دا انسب خبره ده پچای قياس کې په توام باندې چاغه په خړلې شیلل نه راوسته دي بل وتخليصا لشاهدان الضرر ضرر نه بخ شاهد خلاص شي کنه دا گواه ته ضرر ورکول لي طالب پیسې لګي وخت له درکې څه لګي وصل الټه پیسې هم لګي بتحمل الغرامات نو خلاص به کی شاهد د ضرر نه هغه دا چې دغه تاوانونه به بار کی مشهود له لو شهیدا کاغه گواہی ورکې نو بکار د چې دغه تاوان وسدا برداشت کی زکه کچری وای نه زمانه به ضرر چاته نه مشهود له ته دي وان امتنع من الشهاده فيتضرر المشهود له بذات حق بزايش الاختلاف بين الشهاده والدعوه اکبر وګورئ هم دي فصل کې راته دا خبرم بیانې چې کله بلکې د څه وای شرط دار چې د دعوی او د شهادت ترمنځ به اختلاف نه دا شرط دی اختلاف به نه قبليږي
به اوله مسله دا لیکلې ده چې یو شهادت په حقوق الله کې یو شهادت په حقوق العباد کې که شهادت په حقوق الله کې او د شهادت اختلاف د داوی سره را لخوا نه به قبليږي او که شهادت په حقوق زمي څو ویلو حقوق الله مې ویلو به وره که شهادت په حقوق الله کې او اختلاف د داوی سره راشي قبليږي با ولی ځکه دغه داوی له اعتبار نشته کنه موږ ویلي چې په حقوق الله کې داوا نوي نو که شهادت دغه موافق وکړو نو پیږي به مونږ او که شهادت په حقوق العباد کې وي اول ته داوا د شهادت سره مخالف شي د شهادت د داوی سره مخالف شي به شهادت نه قبليږي پیږي وګوره الشهادة إما أن تكون بحق من حقوق الله أو بحق من حقوق العباد فالأول كحقوق الله لا تشترط لصحتها د شهادت د صحت د پر شرط نه موافقتها للدعوه اذا د دعوی سره موافق وي ولي دعوه چې د نفس دعوه ليست شرطا لقبولها هغه هم د حقوق الله د قبل دور پر شرط نه ده نو دعوه ویو کني وی سيو شهادت سره موافق یو کني هیڅ اعتبار ولا نشته فوجودها وجود داوی او عدم د داوی دا برابر دي او دویم نمبر والثانيه واجب لصحتها واجبتون دغه واجبون دي او دویم حقوق العباد کې د دعوه چې دا واجب ده لصحتها موافقتها واجب را د داوی ثانی د بارا موافقت د شهادت د داوی سره ورسره عبارت مانی او دویم قسم چې ده نو واجب ده د صحت د شهادت د بارا ما د صحت د داوی د بارا ویلو صحت د شهادت د بارا موافقت د شهادت د داوی سره دا ولا واجب ده وهي ايت وس شهادت بر داوی سره موافق وي څه مطلب ناروا ورې خوس ايت تحدا نوعا د شهادت او د داوی نوع به وي وکم من کم په اعتبار سبب دواړه یو وي روسي مثالونه روان دي سید مکان بر دواړو کای بد دواړو یو وی مکان بد داوا کې او شهادت کې یو ذکر کیږي زمان به یو ذکر کیږي فعل به یو ذکر کیږي و انفعال به یو ذکر کیږي د فعل اثر یادای وسب به یو ذکر کیږي ملک بد دواړو یو ذکر کوي نسبت به یو وی وسرا شول مثالون الله فلو ادعى 10 دنانير وشهدا ب10 دراهم اختلاف پناوه کې شوخه داوا رچاوا دنانير او شهادت د دراهم یو بل او ادعى ب10 دنانير وشهدا ب30 منها داوی د لسو کړي دا گواهانو څو ثابت کړ دا بچا کې اختلاف شو په کم کې توجه کوي غدي خلک امن قدرت کې ویلو چې کله داوا د لګوي او شهادت د زیت وي دا شهادت به نه قبليږي کې خېلمي او که داوا د زیت وي او شهادت په لګو وشي نو په دې لګو کې گواہی قبليږي خپل ترازی مرته قدرت کې ویلو کنه تاسو ګورئ او دا سرقه ثوب كيف ابيض سپینه کپڑے پټه کړي دی دا وکړه وشهدا باحمر دلته بچا کې اختلاف شو كيف کې وسب او ادعى عليه داوی علی معنی وکړه چې انه قتل وليه يوم النحر هټ اختر برازي عمل کړي وشهدا بيوم الفطر گواہی ورکړه دا چا کې اختلاف شو زمان کې او ادعى انه قتله بالكوفه وشهدا بالبصره دا چا کې شو او ادعى عليه انه شق زقه واكب ما فيه چشلولې دی ولا منګي مات کړي دی او راړولې دی هغه چې بده منګي کیو یا دا توان دی را کیږي کې خسر کپ راته وا شاد پراتو غیر لزای کړي پدې پوهیږي کنه دا وشولا خو شهیدا وشهیدا بانشقاقه او دا وو کی چې نمړه خپل مات شوی خپل شریدل وغه منګي شي وته وي سید منګي وته وي کنه مشکیزه دا بخپل شریدل خپل مات شوی و اند و د مدعی سره نو غري دا چا کې اختلاف شو یو د فعل خبر کې بل انفعال کوي حالانکه موږ دواړه به یو وي او ادعى عقارا بالجانب الغربي من ملك فلان
داوی وکړله د ځمکې غربي طرف ته د پلانکي د ملک نه غربي طرف ته کومه ځمکه راغه زما نسبت ملک فلان ته وکړو وشهدا بالشرقي منه دیو شرقي طرف یاد کو دلته مدعی بدل شوله بالکل کا او ادعا انه ملکه مدعی و ازما ملک دا پلان کې شي وشهدا انه ملک ولده هغه د ولد ملک دی نسبت څه شو بدل شو او ادعا انه عبده ولدته جاريته دا می غلام دی ازما جاریه زیګولې پلان کوي وشهدا بولادت غیرها هغه نسبت بل ته وکي دین دې پلان کوي نه دې زیګولې بل دې نو بل ټول صورتونو کې اختلاف د شهادت د داوی سره رااله لم تكن الشهاده موافقه للدعوه في جميع هذه الصور فلا تعتبر څه مشکل شته ماده نمبر 135 والتوافق الضروري بين الدعوه والشهاده والموافقه في المعنى وليس بلغوا اوريدا دعوه او شهادت کې توافق ضروری دی لکه څنګه چې موږ وختي ویل ضروری دی دا صرف په معنی کې ضروری دی الفاظ کې بیل سباق نه کوي دعوه د نکاح کې او گواهان گواہی د تزوج ورکی یا دعوه د تزوج کې او گواهان گواہی د نکاح ورکی صحیح ده مطلب یو دی تاسو پیګه لکه نن چې موږ موضوع په باس کې ویل الفاظ کې بدل وی معنی وی خیر دی تعدد د موضوع سره تعدد د علم وینه راځي تاسو ګورئ ثم الاختلاف انما يضر دعوه ضروري اذا شهدت الشهود باكثر دغه پرې خصلو والتوافق الضروري بين الدعوه والشهاده هو الموافقه في المعنى اتحادت الالفاظ او اختلفت پوښلې به نګورا فلو ادعى زواجا وشهدا بنكاح او ادعى هبه وشهدا بعطيه لا ټول یو شی دی نو قبلت هدیه او عطیه نکاح او زواج خجی 136 نمبر ماده کې ما قدرت والا مسله کې تاسو له متوجه شي موږ دا ویلو کنه چې کله اختلاف د شهادت داوی سره راشي داوه د کم وي شهادت د زیت وي به نه قبليږي ولې څه د سمې دی او کچري داوه د زیت وي شهادت د کم وي نو کم شهادت دغه به قبليږي کم کې به قبليږي داوی د 0 روپو وکړه شهادت د 2000 نه به قبليږي داوی د 2000 وکړه شهادت د 0 کې به قبليږي 500 شهادت او 500 کې به قبليږي ثم الاختلاف انما يضر اذا شهدت الشهود باكثر من المدعى به وان كان باقل مدعى به بكم شهادت وکي فلا بضرر نور کوي ورته ضرر نه دي فلو ادعى ب1000 وشهد ب1500 زیات معنی کو کنه به سری حال دار چې موافق نشو بین کلامه و کلام ولم يوافق موافقت رانه ولم يوافق موافقت رانه بین کلامه و کلام شهوده رانه کنه فلا تقبلوا ولو ادعى 100 دينار وشهد ب50 كم معنی وکو وصبا تقبل بحق 50 ورسید لبی خجی 137 نمبر ماده کې راته اصول ذکر کړي تاسو لږ متوجه شئ توجه جی یو دعوه د ملک مطلق وی چا کی سبب ذکر نه کی ول ازما ده بل دعوه د ملک مقید وی چای کی سبب هم ذکر کی نه دي کی اذیت کم یو دی اذیت نه دعوه د ملک مطلق چې دا کنه دا اذیت ده تاسو وایئ شي ولی رسته دا خبر کومه دومره زش ولا کنه دعوه د ملک مطلق چې دا د دعوه د ملک مقید چې سبب ذکر کوي نه اذیت ده څه مطلب اذیت ده کداوه وکي د ملک مطلق او گواهان گواہی ورکې د ملک مقید سبب هم ذکر کی نو قبليږي با نه رسې به ولی هغه زیاته دعوه کړي دیو مدعبین کم شول او قبليږي او که دعوه د ملک مقید شوی او دیو گواہی د ملک مطلق ورکې به نه قبليږي اوس زیاده شولته پوه شولې اوس دا خبره ملک مطلق ولی ازید دینو شری مجلد کې لیکلي ملک مطلق کې دوه خبري چې په الحال مالک دی ملک د مدعی دی او مخکې نمو ملک مطلق کې غور وکي او بسببین کې سبب نه پس ملک دی مخکې نو بسببین کم شو کنه شو خدا اعلی چې سبب معلوم وي ښا سبب کوم یو وي
معلوم وي دا یو مسله. بله واورئ نتاج چې دی که نه دا غوا زما ده دا زما د غوا بچی ده. نتاج خو پېژنې قدرې کې تېر شوي وو. دا د ملک مطلق نه زیاده ده. چا نه زیاده ده؟ که ستاسو ذهن کې موږ ویلي داسې سبب ذکر کړي چې هغې کې تکرر نه وي نو دا هم د قوت دپاره یو علامه وه، یو سبق تاریخ و یو پلان کې تېر شوي که نه، یو پکې دا نتاج هم نو دا ازیره د ملک مطلق نه ده. نو که دعوه د ملک د نتاج وه او ګواهي ملک مطلق یا بسببین وه قبلیږي به ځکه دعوت یې زیاده ده. او که برعکس نو بیا به پوه نه شولې پې ورته وګورئ نو یو ملک مطلق ازیت دی د ملک مقید بسببین نه او ملک او نتاج چې دی دا ازیت دی د چا نه ملک مطلق او بسببین دواړو نه. تاسو ګورئ الملک المطلق ازید من الملک بسببین. بسببین مطلب لکه شراء سبب ذکر کی اخیسته مې ځکه زما دی، وارث شوی مې ځکه زما دی غیر اختیاري. هبه من معلوم خدار څه معلوم کسیات کې هغه نه مې اخیستی دی، هغه نه وارث جوړ شوی یم، هغه راته هبه کړی. دا خو شوله یو قاعده. دویمه نتاج چې دی دا ازید دی د ملک مطلق نه. ولی لانه يدل على الاوليه على سبيل الجزم. نتاج کی په اولیت دلالت کوي او په طریقې دا جزم زما دوغه بچی د زما ده کنه نو خراشه ولوس. او که شراء او ارث او هبه وي خو من مجهولین وي څه وي به د ملک مطلق نه کم نه ده. ګوره به ملک مطلق پشان ده مثل ملك المطلق وسرا زول تفري فلو ادعى الانتاج غرا زياده داوي وکړه لکه وشهدا بالملك المطلق او ادعى الملك المطلق ازياده دا وشهدا بملك بسبب الشراء والهبه سبي نه پیږي په اقل شو کنه. وبالعكس یعنی د ملک مطلق داوي کړي دا وغو گواہی د انتاج ورکړه، ملک به سببین کړي دا غو د وای د انتاج یا د ملک مطلق ورکنه به نه قبلېږي. سواء كانت الدعوه بدين المطلق والشهاده بدين كم ده تورسي وبالعكس كم ده ها وبالعكس لا هذا وبالعكس لا نسيكي هذا اذا كانت الدعوه في العين مش يبدا كم مساله تیر شولا ازید داوا شوی وا او عقل باندې گواہی ورکړه قبول وي بلکس بنوي دا پاین کې ده بلکې د سی وایم غلط شو. مطلق ازید د مقید به سبب نه او نتاج ازید د مطلق نه دا خبره پاین کې دي، دا په دین کې نه دي. دین کې مطلب پیسو په قصو کې دا نشته. دا غوا مکه مثال ما ورکو هغه کې صحیح ده نه معنی مې پیسې دي ولی دي کې دا مې به خرڅ کړي کدا سبب بیان کی او کنه بس پیسې مې د مطلقي وي نه بده کې ک داوا د ملک مطلق وا د کې داوا د ملک مطلق او بسببین دا ټول برابر دي ښا. نه داوا د ملک مطلق او گواہی په بسببین یا برعکس بهر صورت بچوي صحیح وي په نه شولې به دین مطلب پیسې. هذا اذا كانت الدعوه في العين وان كانت في الدين تقبل سواء كانت الدعوه بدين المطلق وي او شهادت بدين بسببين وي خیر دی یا او العكس وي یعنی دعوه د دین بسببين وي او شهادت د ملک مطلق وي. وجه سره وي ديون چې لا تحتمل الزياده کې احتمال د زیادت نه وي بخلاف الاعيان في الجمله بخلاف د اعيان في الجمله په کې اختلاف راځي. فافترق اعيان او ديون چې دي دغه افتراق را لې تقدیر ستاسو بس دغه کې کېنه 138 وإن قال المدعي لا شهود لي على المدعى عليه اخري خبره وليس كغواهان وای کنه دا مدعي وای ما د بارا غواهان نشته باقاعده وای بیرو سوزان سره غواهان روان کړي نو قبليږي وکنه وای نه قبليږي یو صورت. دویم غواهان شته و یو را سره میسب دی یو را عمران دی ابه غواهان ته والله یوسف روان کړي به وای نه قبليږي. امام محمد رحمه الله وی قبليږي بهر دواړو صورتونو کې وګورئ. وإن قال المدعي لا شهود لي على المدعى به یو مسله شولخه لفظ شر مرتب سره بیانې. دویم او قال ليس لي شهود سوى فلان عمران وفلان میسب صرف دا دو دي
اول صورت کې ثم احذر بینه هغې کې ګواهان راوستل اول یې الله سره نشته که نه دویم صورت کې واحذر غیرهم هغې نه غیر یې راوستل لا تقبل في الصورتين لأنه مكذب لشهوده ځکه دا خو اول نه تکذیب د شهود کړی دی دا دروغ وایي ما سره ګواهان نه وهذا عند ابي حنيفه رحمه الله امام محمد رحمه الله وی تقبل لاحتمال النسيان اولا یاره اول به ورته پته نه وه هېر شوي به تي یا به ورته پته نه وه چې زما کوم کسان ګواهان دي وروسته ورته ور یاد شوي ثم تذكر ثانيه والفقهاء رجحوا قول محمد امام محمد رحمه الله قول ترجیح ورکړی